د صبر میوه خوږه وي. د انس رضی الله عنه روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مدد د الله تعالی د صبر سره دی او فراخي د الله تعالی پریشانی سره ده او بشک سختۍ سره راحت الله رب عزت راولي. علما په تفسیرونو کې د صبر فائدې ښیي، تقریبا تاتو فورې فائدې ښودلې دي او پکې دا چې الله رب عزت صبر کوونکو ته د محبت ورته حاصلېږي. الله رب عزت فرمایي والله يحب الصابرین. بل روایت کې دا هم راځي چې الله رب عزت ملګرتیا د صبر کوونکو سره ده، لکه والله مع الصابرین. دریم دا چې په صبر د جنت بنگلې الله رب عزت ورکوي. الله رب عزت فرمایي یجزون الغرفة بما صبروا، د صبر د وجه بنگلې ورکومه. څلورمه د صبر فائدہ دار چې کم خلک صبر کوي هغوی ته لوی اجر ملويږي. الله رب عزت فرمایي انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. پنځمه فائدہ یې دار چې صبر کوونکو له الله رب عزت خوشخبری ورکوي، لکه الله رب عزت فرمایي وبشر الصابرین. او شپږمه فائدہ یې دار چې په صبر سره به الله رب عزت عفو ملويږي. اوم نمبر دار چې په صبر باندې د الله رب عزت رحم ملويږي. اتم دار چې په صبر باندې هدایت ملويږي. الله رب عزت درې خبرې یو آیت کې فرمایي اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه واولئک هم المهتدون. موږ ته سره کوشش کول پکار دي چې په هر حالت کې د الله رب عزت د رضا لپاره صبر کوو.